د شرګر یو مفتی دی سلمان اظهر نو اوریدل کنه دی ځان دې ساتي وره ورونه د کسر دغه بیانونه نه مخمایلو خو نرمي خبرې کوي دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سکونی متنګ وي کلو بنو خپل لسونی تنګ دي بټنه والا جوړ کړی دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدغه رنګ تنګ لسونی کوله کده چې تامیان غونډې کړی د دمر د 2 لایکس او د ویوز په خاطر باندې یو داسې کس ټارګټ کول چې هغه په خپل فیلډ کې پی ایچ ډي کړی ده راځي د دغه شان ټارګټینګ او د دغه خطرات او د دې مولانا زما د خدای په ذات قسمی چې په انسانانو کې کوم انسان د دوه مسلمانانو منځ کې شر لټي د قیامت په ورځ باندې د شیطان سره په یو درجه کې په جهنم کې دوه مسلمانان دا به شیطان سره په یو درجه کې پروتي په دې باندې نو کمپرومایز په دې باندې د الله په دربار کې هیڅ هم څه نشته چې د سړي خواهش دی چې د دوه مسلمانانو په او بیا ویلي چې بس دا ما اورئ او دا چې دي نو دا اورېدل چې دي دا ټیک نه دي یا او دا تاسو څه کوي یا دا تاسو ګمراهۍ کې ورچئ نو مې چې خبره کوي قرآن او حدیث بیانوي دغه رنګ د علماء دیوبند نه بیان کوي نو دا به سړی ګمراه کوي دا تاسو ویل کړ زه حیران شم چې دي د کوم طرفه راځي دا څنګه ذکر کوي ټیک ته اختلاف په خپل ځای زما په یو مسله کې ویډیو په سیاسي نقطه نظر نه ده بلکې دا مولانا عالمان او مفتیان زموږ د فارا محترم دي خو په دغه غرض چې تاسو دغه تنقید اسلام ته پروموشن نه ورکوي بلکې دا مزید زموږ نیو جنریشن او د سوشل میډیا تر مخې زموږ معاشره په نقصان کې او په خطر کې غورځوي مهرباني وکړئ د یو بل خلاف داسې پروپاګاندا او داسې تنقید مخ وروي کوم چې زموږ یو نوی نسل انتهایی په نیگیټیو ډایرکشن یا په نیگیټیو منفي سمت باندې فوټ کی خپل رائے را سره هم منشن کوي البته په یو اصلاحي نقطه نظر سره دغه پیغام در سره شیر کوم